الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله المولانا العظيم. جناب سپیکر صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه او شکریا ادا کومه چې په څلورمه ورځ هم دا مقرره کړه چې موږ دلته خپل فکر او نظر د دې ریاست په موجوده پستایت باندې د دې په دې کرتوتو باندې او په دې ډے ټو ډے پالیټکس باندې کېږدو. زمانه مخکې عدنان خان خبره وکړه او ډېره تفصیلي خبره یې کړې. زه به ډېره مختصر خبره کومه. موږ همیشه ډېر زیات د شرافت سیاست کړی دی او په تنظیم کې هم دغه زده کړه کړې ده چې خبره به په دلیل باندې کوو، په مکالمې باندې بلیف ساتو. دا چې په دې ریاست کې او خاص کر پښتونخوا وطن کې د پیغور په بنیاد باندې سیاست ولاړ دی او پیغورجنه لهجه استعمالیږي، نو پیغور ورکول دا د ډېر کمزورو خلکو کار دی. سیاسی خلک، سنجیده خلک دا خپله خبره په دلایلو باندې ږدي، په اصولو باندې ږدي او بیا دا فورم او دا مجلس شورا یا دا جرګه ما بار بار د دې ذکر کړی دی چې دا جرګه د دې دپاره ده چې دې پښتنو ته راپېښې مسلې دي چې هغه مسلې پوینټ آوټ کړي او په هغې باندې ډیبیټ وشي او د هغې مسلو حل راویستلی شي. جناب سپیکر صاحب، اول خو چې کومه په پښتونخوا هاوس باندې رینجرز او پولیسو کومه حمله کړې وه او د هغې چې کومه بې توقیري کړې ده، د هغې حرمت یې پامال کړی دی، د هغې بھرپور مذمت کوو. ځکه چې پښتونخوا هاوس د پښتونخوا د چیف ایگزیکټیو وزیر اعلی صاحب ذاتی جاگیر او پراپرټي نه ده، دا د ټول پښتون وطن پښتونخوا هاوس دی. دا په هغې باندې عزت او ګزار شوی دی. بیا د بره نه فیډرل ګورنمنټ چې کومه دی هغه پښتونخوا هاوس سیل کړی دی، چې دا هم ډیره د شرم او د افسوس خبره ده چې په کوم ریزن باندې او په کوم بنیاد باندې پښتونخوا هاوس چې کومه دی دا سیل کیږي. دا خو د پښتونخوا د ګورنمنټ او د پښتونخوا د عوامو پراپرټي ده، نو په کوم بنیاد باندې دغه هاوس چې کوم دی سیل کړلو. ما په تېرو ورځو کې دلته اشاره وکړله قبایلي اضلاع چې دا وخت د پښتونخوا برخه ده، ایکس پاټا، د هغو دپاره هلته یو هاوس جوړ شوی دی، پاټا هاوس ورته ویلی کېږي. هغه پاټا هاوس نن د صوبې د چیف ایگزیکټیو په اختیار کې نه دی، د دې صوبې حکومت په اختیار کې نه دی. وزیر قانون صاحب ناست دی، دا د دې خبرې وضاحت وکړي چې پاټا هاوس چا چې کومه دی اسټیبلشمنټ او انټیلیجنس ادارو ته هینډ ورکړی او ورکړی دی ورته. دا خو د پښتونخوا یا د قبایلي اضلاع د عوامو په بجټ جوړ شوی دی او دا د دیو پراپرټي ده. په کار دا ده چې صوبایي حکومت د هغې دپاره عملي اقدامات پورته کړي او دلته چې کوم د وزیر قانون صاحب د هغې وضاحت وکړي چې په کوم بنیاد باندې دا پښتونخوا هاوس سره نږدې پاټا هاوس ورکړی شوی دی. راځم بنیادي مسلې ته. نن په خیبر ضلع کې کربلا وه، په خیبر ضلع کې پوره نه پښتانه په یو شړه کې ناست دي، د جرګې دپاره انتظامات نیسي. په هغې باندې د صوبایي ګورنمنټ په حکم باندې پولیسو ریډ کړی دی او هلته پکې چې کوم دی 3 زلمي شهیدان شوي دي او 12 کسان زخمیان دي. زه چې کله خبر شوم او دوی په ریډ کاوه، زه روان شوم خیبر ضلعې ته او هغه ځای ته زه پرې نه ښودلی شوم، پولیسو زه هلته ایثار تلم. باوجود د دې چې زه د دې معزز پارلمان برخه یم او بیا د پام 47 پیداوار نه یم، په پام 45 باندې راغلیم، د ولس په رای باندې راغلیم، د هغې په اوټ باندې راغلیم او په جرأت سره راغلیم. اسټبلشمنټ ته مې شکست ورکړی دی، صوبایي حکومت ته مې شکست ورکړی دی او فیډرل ګورنمنټ ته مې شکست ورکړی دی. د عوامو په طاقت باندې دلته راغلیم. دلته به زه د عوامو خبره ږدم.
که څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي د پښتونخوا په عوامو باندې ظلم او بربریت روان دی. فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی په پی ټي ایم پابندي لګولې ده. دغه پابندي د آئین او د قانون خلاف ورزي ده. یو پرامله تنظیم هغه زلمي چې تیر د 20 کالو نه په قبایلي اصلاح کې کوم ظلم او بربریت وشولو، د جنګ او د بدامنۍ نه تنګ راغلي دي، خپل قام له خپلې خاورې نه چې کوم دی امن غواړي، خپل ولس له چې کومه دی امن غواړي، پولیس له هم امن غواړي، په هغه پرامله تنظیم باندې چې کوم دی فیډرل ګورنمنټ پابندي ولګوله. او پابندي پې څنګه لګولې ده؟ جناب سپیکر صاحب دلته ذکر وشولو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 فیڈرل گورنمنٹ انڈر سیکشن 11B د دې تحت په پی ټي ایم باندې پابندي لګولې ده چې د پاکستان سره یو رجسټر تنظیم هم نه دی. او دغه آئین موږ ته دا حق راکوي چې هر سړی تنظیم جوړولی شي، پارټي جوړولی شي، تحریک جوړولی شي، او پوره امنه طریقه باندې د خپل انساني حقوقو دپاره، د خپل قومي حقوقو دپاره پوره امنه مبارزه او جدوجهد کوي. د نن ورځې پورې دغه تنظیم او دغه تحریک د اوسه پورې کوم غیر آئیني غیر قانوني قدم نه دی اوچت کړی. بیا چې په کوم بنیاد باندې پې پابندي لګولې ده، نو په کار دا ده چې فیډرل ګورنمنټ د دغه ایکټ لاندې په 3 ورځو کې د دې ریزن ورکړي چې په کوم بنیاد باندې چې کوم دی پابندي لګول شوي، ګراونډ څه دی، دوی په کوم ټیررسټ اکټیویټي کې چې کوم دی ملوث، په کوم ځګړي کې دهشتګردي کړې ده. خو مظلومان دي، د دې خاورې بچي دي. په کار دا ده چې ریاست د 6 کالو نه هغې چغې وایي، پرامنه مبارزه کوي چې ریاست د هغې سوالونو ته جوابونه ورکړي، هغې چې کوم مسایل هایلایټ کړي دي د هغې حل لارې ولټوي. نن که فیډرل ګورنمنټ دی او که صوبایي ګورنمنټ دی، دواړه چې کومه دی بې اختیاره دي، هېڅ قسمه اختیار ورسره نشته دی. صوبایي حکومت وایي چې آی جي زموږ په اختیار کې نه دی. ډېره د افسوس خبره ده چې چیف سیکرټري او آی جي دا ستا د اختیار د لاندې دي. دا کانسټیټیوشن یې وایي، 129 ارټیکل یې وایي چې دا ستاسې د اختیار د لاندې دي. بیا څنګه چې کومه دی پولیس په خپل اډر باندې مسلسل ورځي او دغه زلمیانو باندې چې په رم د ناست دي زموږ او ستاسې د سر خیر غواړي په هغې باندې ریډ کوي. 3 وارې ورغلي دي، 3 وارې ته خیمې وسېځلې، 3 وارې پې شلینګ وکړلو. څنګه چې د پی ټي آی په کارکونانو فیډرل ګورنمنټ شلینګ کاوه او تاسې ورته ظلم او بربریت وه، دغه شان د صوبایي حکومت 3 ځل ورغلی دی، 4م ځل دی چې شلینګ یې پې وکړلو، انسوګیس یې پې استعمال کړلو، بیګا ایف سی وړې ده، د ایف سی د چا په اډرس باندې تللې ده. جناب سپیکر صاحب دې هاوس ته د آی جي صاحب راوغوښتلی شي، د هغه نه تپوس وکړلی شي چې د چا په اډرس باندې چې کومه دی تا په دغه پرامنه ماشومانو باندې، په دغه زلمو باندې، په دغه سپین ږیرو باندې چې کوم دی دا ظلم او بربریت وکړلو. عوامي نیشنل پارټي د دغه ظلم او بربریت غندنه کوي او موږ تپوس کوو د دې ریاست نه، تپوس کوو د صوبایي او وفاقي حکومت نه چې دا ظلم او بربریت تاسې ولې وکړلو. د کم آئین دپاره چې موږ دلته 2 هفتې دا سیشن وشلېدلو چې په دې ملک کې د آئین بالادستي پکار ده، د پارلمان سپرمیسي پکار ده او د پارلمان سټیټس دا دی که صوبایي دی که وفاقي دی چې نن اسټیبلشمنټ چلی، نن هم د هغو په اشارو باندې چلیږي، نن هم هر حکم د اغز نه راځي. که دلته یې پاڅېږي جرأت دې وکړي چې دا حکم د کوم ځای نه راغلی و.
निसार बात साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें तो फिर वक्फा करते हैं नमाज का, या नहीं कंटिन्यू रखें? आप क्या कहते हैं? ठीक है सर, बस मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। नहीं, आप तो अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है सर। जनाब स्पीकर साहब, कम कार पदी रियासत के कम इकदाम परुन गैर आइनी और गैर कानूनी आगा इकदाम ननम गैर आइनी और गैर कानूनी दी दासे न चनंद पीटीआई सरकीगी नुदा गैर आइनी और गैर कानूनी दी परुन पदी रियासत के पाटो प तहरीकनु पाबंदी ने लगी दी पने पाबंदी लगे दरेवा नेशनल अवामी पार्टी रहबर तहरीक खान अब्दुल वली खान बाबा चकम दे दगा तहरीक लीड का हो दगा पार्टी लीड का वाला टोल की आदत जेलून तारतले हो कि चरत पाबंदो बानी पदी रियासत के द हक आवाज दबावे दले शोले नन बा 50 काल पस अवामी नेशनल पार्टी पर मैदान नवे वाला 50 काल पस अवामी नेशनल पार्टी पर मैदान वाला दा दे खावर दे हुकूक द पोस कई पदी रियासत के द हकीकी खपलवाकई और द हकीकी जमहूरियत द पार स्ट्रगल कई और पदी रियासत के द आइन और द कानून द बालादस्ती द पार स्ट्रगल कई। जनाब स्पीकर से दा यो डेमोक्रेटिक स्टेट दे और बिया सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट दे दा सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट नन चिकम दे पर सिक्योरिटी स्टेट बाने बदल शवे दे द पेस सेविंग द पारा चिकम दे मौजूदा सूबाई व पाकी हुकूमत चिकम दे फ्रंट दे लका द शुगो द बोझई दाई द शुगो बोझई मखते कूदी दी औकार चे चौक कई अगर द शुगो बोझो शात अनास दे स्टेब्लिशमेंट डाकार कई नो बेदा जुरत वो पाकी हुकूमत लंबकार दे सूबाई हुकूमत लंबकार दे चे दा जुरत की चे दा स्टेट बतासी न चलवई आईन और कानून दा इख्तियार द सूबे चीफ एग्जीक्यूटिव तवर करे दे आईन और कानून दा इख्तियार प्राइम मिनिस्टर तवर करे दे बिया द खपल इख्तियारातो सही इस्तेमाल वकई पर कम बुनियाद बाने डीसी खैबर दप 144 लगवले दा आया दा मुमकिन है कि दा बगैर द सीएम साहब द ऑर्डर न बगैर दा दप 144 लग गई 300 200 200 300 300 दा जगम दे 316 एमपीओ जगम दे खाली शिफ्टने वर्कली दी डीपीओ गालो डीसी गानो ता च खाला गिरफ्तार के पदे बाने। जनाब स्पीकर साहब स्ताही तवज्जो वाड़म देनिम सवा पुरम न सियासी कारकुनान द पीटीएम जलमी दा पतेर दो हफ्तों की गिरफ्तार शिविर पत्रीन पीओ के बगैर कानूनी तरीका बाने आया सूबाई हुकूमत द दे वजाहत कवलेशी कि देनिम सवा सियासी कारकुनान द चॉप ऑर्डर अव्वल भी गुनाह गिरफ्तार ले शुरू कस्ता से कारकुनान गिरफ्तार शिवी दी या द दी सूबे मशीनरी तनी वर शवेदा महंगा दागीम भरपूर मुजामत को खुदा से अंदाज जुरत पकार दे कि दादरीनीम सवा सियासी कारकुनान च बदी सुबह के देर 2 हफ्तों की पत्रीन पीओ की गिरफ्तार शो 16 एमपीओ की गिरफ्तार शो दा वली गिरफ्तार शिवी दी जरगा पुरम द जरगा के दो वाला दा दे काम और दे खावरी द पारा दा आईन और कानून द इख्तियार पदे मल के वर्कड़े दे कि पुरम ना जलसा जरगा स्ट्राइक दा द हर शहरी हक दे और बिया जरगा हो जमंगा दे 15,000 कालो तारीख दे कलम च पदे खावर और पदे वतन की धरने और घाटे मसाले रागली दी नो आगा चिकम दे द जरगो दलार हल शिवी दी पकार खुदावा मंगटोल दे हाउस पिंबरान एस्तु दे मुअज़्ज़ज़ हाउस पिंबरान एस्तु खुनन दा हाउस दुमरा मपलुच क्रेशे दे चे दी सुबह मसाले निशी हल कवले जगह पुख्ताना रालेगी चे दे हाउस द बार जरगो की चे दे काम कमे मसाले दी चागा मसाले अवारिशी
په نمبر 1 باندې د قام تر ټولو غټه مسله دا د بدامنۍ راپېښه ده. هیڅوک په دې خاوره کې محفوظ نه دی، که هغه سیاسي دی، که هغه عالم دی، که هغه روزګاري دی او که هغه یو عام شهري دی، یو هم په دې خاوره کې محفوظ نه دی. موږ د خپلې صوبې په خاوره باندې چې موږ ته کم وسایل خدای راکړي دي، هغه وسایل عیني طور باندې موږ ګټلي دي، خو اختیارات یې پرې نشي چې په قبضه کې واخلو. زموږ د دې خاورې معدنیات په رڼا ورځ باندې پټېږي، په رڼا ورځ پې چې کوم دی لیزونه روان دي او دغه بدماشان یې پې کوي. تاسې د هغې دپاره کم میکانیزم او پروګرام لرئ چې د هغې مخنیوی وشي؟ دا خو زموږ او ستاسې د نسلونو دي، نو دې دپاره به لږ سنجیده کېدل پکاري. جناب سپیکر صاحب، زه په دې هاوس کې چې څونه ممبرز ناست دي د دغه ټول نه زه اپیل کوم چې نه خو موږ په پیغورجن سیاست باندې بلیف ساتو او نه دې قسمه سیاست باندې چې کوم دی بلیف ساتو چې زه راولګېږم او د تنقید په ځای باندې تضحیک شروع کړم. زه چې راغلی یم 2 نیمې میاشتې مې وشولې، دلته د تنقید په ځای باندې د تضحیک کوشش ډېر کېږي چې د یو لیډر تضحیک وکړه، د بل لیډر تضحیک وکړه. لیډران ټول زموږ دپاره معزز او معتبره دي. تنقید د هر جمهوري سړي حق دی، خو په تنقید او په تضحیک کې فرق کول پکار دي. د چا تضحیک نه دي کول پکار، او تنقید برای اصلاحي دا د اپوزیشن حق دی چې په ګورمنټ باندې جایز تنقید وکړي، د هغو اصلاح وکړي چې لار درنه خطا شوې ده. نو زما به ستاسې ټول نه دا اپیلي چې هره خبره موږ دلته کوو نو په دلیل سره به یې کوو، چې هر بیان مخې ته راوړو نو د صبر او برداشت او د زغم نه به کار اخلو، خپله خبره به چې کوم دی په دلیل باندې دلته پوټاپ کوو. تش په دې نه کېږي چې زه په تا الزام ولګم او ته په ما الزام ولګې، او چې په منځ کې کومه اهمه مسله ده د قام ته راپېښه ده په هغې د سره بحث ونه کړلی شي. دا څومره لوی نقصان نن شوی دی. 3 زلمي دي دې خاورې پرم نه شهیدان تللی شولو، 14 کارکنان زخمیان پراته دي. جناب سپیکر صاحب، صورتحال داو زه چې کله لاړم زه یې ګراونډ ته پرې نه ښودلم، ټولې لارې پولیس او اف سي بندې کړې وې. هغه زخمیان او هغه شهیدان چې هغې په نورو لارو باندې راتاو کړل، د بلیډینګ د وجې چې کومه دی د هغو ډیت وشلو، هسپتالونو ته یې نه پرېږدي. بیا د دې هاوس هم څه ریسپانسبلیټي جوړېږي، د صوبایي ګورمنټ هم څه ریسپانسبلیټي جوړېږي. او ستاسو نه به مې دا خواسي جناب سپیکر صاحب چې تاسې په دې باندې رولینګ هم ورکوئ او سبا دپاره چې کوم دی دلته آی جي خیبر پښتونخوا راوغوښتلی شي چې د هغه نه پوښتنه وکړلی شي د دې هاوس د مخې چې دا اډر ستا ته چا جاري کړي وو، د 3 امپیوز دپاره اډر ستا ته چا جاري کړي وو، دا د په 144 د چا په اډرز لګېدلې ده، دا جرګه پرم نه ولې نه پرېښودلی کېږي چې د دې سوالاتو جوابات د هاوس ته ورتللی شي او دا ټول پښتانه د هغه نه خبر شي. دغه پرم نه جرګه چې کېدو والا ده، زه ستاسې ټول نه دا اپیل کوم چې په دغه جرګه کې موږ او تاسې ټول شرکت کول پکار دي چې کومه قانوني مسله ده هر سړی دلته خپل تجویز ورکړي، د آیین او د قانون په دایره کې دنده خپل حقوق غواړي. هېچا بغاوت د دې خاورې نه دی کړی. دا خو د سن 47 د دې د غدارۍ او د بغاوت فکټریانې کولاو کړي دي چې کوم سړی د خپلې خاورې د حق تپوس کوي، د خپل ولس د حق تپوس کوي، د خپل ځان د حق تپوس کوي چې آیني او قانوني حق یې دی، نو هغه ته د غدارۍ او د بغاوت سرټیفیکیټ جاري کوي. دا 2024 روان دی، نور د غدارۍ او د بغاوت سرټیفیکیټ په دې ریاست کې نه چلیږي، او د کومې فکټرۍ نه چې جاري کېږي نو د هغې فکټرۍ مالک چې په دې ریاست یې مارشالله لګولې وه سرټیفاید غدار جنرل مشرف و چې عدالت سرټیفاید ګرځولی دی. یو سیویلین چې کومه دی سرټیفاید نه دی ګرځېدلی، او هغه جنرل مشرف چې کومه دی سرټیفاید غدار ډکلیر کړلی شلو. دلته هر سیاسي لیډر چې کله مزاحمت کوي د خپل حقوق تپوس کوي، د پارلمان سوپرمیسي غواړي، د آیین بالادستي غواړي، د قانون احترام کوي، په هغه باندې د غدارۍ او د بغاوت دپې لګوي. دا فکټریانې نورې بندول پکار دي. دا ریاست چې کومه دی دومره حد له دا ولس نه دي تنګول پکار چې په نور څه کولو باندې مجبوره شي.
مونږ خو وینو دا هر څه د زلمو دا جذبات او احساسات یې وینو چې څومره ټار سلسلې شروع خو بیا هم د عدم تشدد په لاره باندې ولاړ دي او روان دي. دا دې حد ته نه دي رسول پکار چې په دې ریاست کې او په دې صوبه کې انارکي پیدا شي. انارکي طرف ته حالات دي وړل پکار. نو دا خبرې ډېرې زیاتې په سنجیدګۍ سره اخیستل پکار دي. زه سپیکر صاحب ستاسې ډېره زیاته مننه کوم چې تاسې موږ ته مقرره کړله او موږ په دې حالاتو باندې خبره وکړله. اخري خبره مې دا ده سپیکر صاحب، ما په هغې ورځ باندې ویلي وو زموږ چې کوم په ګورمنټ بینچز باندې ناست ورونه دي، زموږ کولیګز دي، هغې 2 هفتې چې کوم دی ډېر زیات انټي اسټبلشمنټ انقلابي تقریرونه کول. نو لاولنی اقدام دا وکوي چې دا کم په دې صوبه باندې ایکشن ان ایرډ آف سیول پاور ریګولیشن دا ایکټ نافظ دی او په 2019 کې شاه فرمان دستخط کړی دی. د دې صوبې های کورټ هغه قلعدم ګرځولی دی. تاسې بیا تللی استئ، هغه هم چې کوم دی په سپریم کورټ کې چلنج کړی دی او سټیم پرې اخیستې ده. لاول دغه خپله سټی وډرا کوي او دې قام ته خپله غاړه خلاصه کوي. وما علینا الا البلاغ.